د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مخالفه ګوندونو سخت نیوکې کړې دي او ویلي چې د هغه خلاف عدم اعتماد یا د باور اوټ وړو ویل کېږي، خو ویلي دي چې دی به مقابله کوي. بل لوري د تحریک انصاف د حکومت مخالف پاکستان پیپل ګوند مشر بلاول بټو زرداری په وزیر اعظم عمران خان غږ کړی چې استعفا ورکړي. عمران خان پرون د اتوار پروز د پنجاب په وهاړي ښار کې یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان مسلم لیگ په مشرانو نواز شریف او شهباز شریف، د پیپل ګوند مشر پخوانی صدر اسف علي زرداری، د جمعیت علماء اسلام فی ګوند او د حکومت مخالف پاکستان ډیموکراټک موومنت په مشر مولانا فضل الرحمن سخت نیوکې کړې دي. عمران خان مخالفینو تغله ویلي او زیاته کړې ده چې 15 کاله د دوی مقابله کړي او مقابله ته بیا هم تیار دي، خو مخالف ګوندونو تل عمران خان سلیکټډ یا خوښ کړی شوی وزیر اعظم بلی. بل لوري ته پاکستان پیپل ګوند چې په 20مه فروری د کراچۍ نه د عمران خان د حکومت په ضد اسلام آباد ته لاریون پیل کړي. تیر ماښام په لاهور کې د لاریون ګډونوالو ته په وینا کې بلاول بټو زرداری ویلي چې عمران خان د دوی د لاریون اسلام آباد ته د رسیدو نه وړاندې استعفا ورکړي. ګینه دوی په اسلام آباد کې د عمران خان په ضد عدم اعتماد وړاندې کوي. بلاول د عمران خان په حکومت په عمل کې د ګرانۍ جوړولو تورونه لګولي او ویلي دي چې عمران خان ګرانی جوړه کړي او خلکو ته وایي چې یریږي ما. د مسلم لیگ مشر مریم نواز په ټوئیټر ویلي چې انسان چې وویني چې واقع د لاس زی نو ذهني توازن بیلی د هغه بیا نه اخلاقی اقدار وي او د دښمنۍ ضرب لري او نه د خپل څوکۍ د عزت خیال ساتي. رومبي عمران خان ټولو ته کنځل وکړل او بیا یې وویل چې د ریاست مدینه بنیاد اخلاقیاتو. پاکستان پیپل ګوند ویلي چې په 8 مارچ به د تحریک انصاف د حکومت په ضد لاریون یعنی عوامي مارچ اسلام آباد ته رسي. بل لوري ته پاکستان تحریک انصاف ګوند په 28مه فروری د سند صوبې د ګوټکی سیمې نه کراچۍ پله د سند حقوق مارچ لاریون پیل کړي، کم چې پرون د اتوار پروس کراچۍ ته رسیدلی دی او ختم شوی دی. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.